کومې زنانه یا کومې میاندې چې د خپلو د بچو په حوالې سره خاص کر د زنانه اولاد د رشتې په حوالې سره پریشانه وي یا داسې زنانه چې هغوی د خپلې رشتې په باره کې فکرمند دي او هغوی پریشانه وي، د هغوی دپاره به انشاءالله تعالی مونږ یوه ډیره اهم او یوه ډیره سپیشل وظیفه بیانو. د قرآن مجید یو صورت مبارک دی، د هغې څه طریقه ده چې په هغې طریقې سره ولوستی شي نو الله جل شانه انسان ته د هغه د چاهت مطابق او دغه شان انسان ته د ښکلې د نیک او ښه ځای نه رشته ورنصیب کوي. زموږ د نننۍ ویډیو د هغه زنانو دپاره ده یا د هغه میاندو دپاره ده چې کومې د خپلو بچو په باره کې د خپلو لوریانو د رشتې په باره کې پریشانه وي یا د هغه زنانو دپاره یا هغه زنانه چې کومې د خپلې رشتې په باره کې فکرمندې وي، د هغوی دپاره یوه ډېره سپیشله وظیفه موږ بیانو. د دې نه مخکې یو معمولي شان ریکویسټ کوو که چېرته تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دې دپاره چې تاسو ته دغه شان نوې ویډیوګانې میلاو شي. عزتمندو، ستاسو ټایم نه ضایع کوم، وظیفې طرف ته تګ کوو. وظیفه ډیره مختصره هم ده او ډیره اهمه هم ده. د قرآن مجید یو صورت مبارکه دی، سوره ضحا. سوره ضحا نوم به تاسو اوریدلی وي، په 30مه سپاره کې دا صورت موجود دی. دا صورت چې کله انسان وضحا صورت چې کله انسان یعنی زنانه، دا وظیفه صرف د زنانو دپاره خاص ده، د سړو دپاره هم دا پیدا ورکوي خو د زنانو دپاره ډیره زیاته خاص ده. چې کله یو زنانه خپله رشته غواړي او هغه دا غواړي چې ماته د یو ښکلي طرف نه یو ښایسته ځای نه رشته میلاو شي نو هغې دپاره دا وظیفه ډېره ضروري ده چې سوره ضحا 191 مرتبه یعنی 191 پیرې باندې دا د سحر مونځ نه پس لولي او د دې نه مخکې وروسته یې درود شریف کوي او بیا د دعا غواړي تر څو پورې چې دې ته رشته نه وي میلاو شوي نو د هغې پورې د عمل کوي. انشاءالله تعالی د الله جل شانه نه دا 100% دا یقین دی چې هفته کې دننه که نه 2 هفتو کې دننه به دې ته داسې د مناسب ځای نه رشته میلاو شي چې د دې وهم او ګمان به هم نه وي. نو زما عزتمندو، د قرآن مجید دا صورت مبارک دی، کوم صورت چې د الله جل شانه هم ډېر خوښ دی او په کوم کې چې د الله جل شانه د حبیب صفات بیان شوي دي، د هغې صورت دومره برکات دي چې کومه زنانه دا لولي په دې نیت باندې چې ما ته رشته میلاو شي نو الله جل شانه هغې ته د هغې د پسند مطابق یعنی د هغې د چاهت مطابق رشته ورکوي. نو د وظیفې طریقه کار هم دغه دی چې د سهار مونځ نه پس به یې لولي 191 مرتبه د سهار مونځ نه پس او مخکې وروستو به د دې نه درود شریف وایئ. انشاءالله ستاسو به رشته به تاسو ته ډېره ښکلې بهترینه میلاو شي او تاسو به د رشتې په باره کې چې کوم ستاسو پریشاني ده هغه به ختمه شي. په دې مختصر کلماتو سره ستاسو نه اجازت غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.